خجی لومبه خو ټولو ته مبارکي د څه د وجې د دې د وجې چې د 10th کلاس او د 9th کلاس ریزلټس چې دی نو آوټ شو. ډېر کسان پکې داسې دي چې هغوی چې دی نو خوشحاله دي او ډېر کسان داسې دي چې هغه پکې خفه هم دي. ولې چې یاره د څه د وجې د مختلف وجوهات د وجې چې دی نو د هغوی هغه شانتې مارکس رانلل چې څنګه د هغوی ایکسپیکټیشن. خو ضروري نه ده چې په زندګۍ کې یو ایکسپیکټیشن ته وساتې او هغه شانتې به چې دی نو کېږي. او ضروري نه ده چې یو کار ستا هغه خوښ وي او هغه د ستا د فایدې وي. ضروري نه ده چې یو کار چې دی هغه ستا بدی شي او هغه ستا چې دی نو د نقصان وي. دا ضروري نه ده. کله کله چې دی نو موږ ته په یو شیز کې خپل نقصان، کله په یو شیز کې فایده، خو هغه الله ته پته لګي. الله تعالی فرمایم چې کله کله چې دی نو د انسان یو کار خوښ وي په هغې کې د هغه لپاره نقصان وي، او کله کله یو کار د هغه بدی شي وایي یاره دا په ما ولې چې دی نو داسې حالات راغلل، خو بیا هم چې دی نو په هغې کې د هغه دپاره فایدې یو سبق وي، یو لرن وي. په زندګۍ کې همیشه دپاره یاد ساتئ هر او جیت چې دی نو هر یو څه شیز نه دی. هر چې دی اصل کې دی له مونږ چې دی نو د هر نوم ورکړی دی، اصل کې دی مطلب دی نیو لرنینګ، نوی یو شیز چې دی نو زده کول ستا په لایف کې یو ایکسپیرینس کېدل. نو خفګان نه دی پکار چې چا په 9th کې چې دی نو لږ غونډې کې مارکس کم راغلی و چې محنت یې ډېر کړو خو مارکس یې هغه شان نه راغلی، نو د 10م تا سره یو موقع چې دی نو شته، هغه ویل کول پکار دي چې او یاره اوس به چې دی نو زه په چې کوم میټریک دی 10th دی په هغې کې به زه داسې مارکس والم چې هغه زما دپاره مخکې فایدهمند چې دی نو جوړ شي. نو خفګان نه دی پکار. او بیا دې ځای کې یو بله خبره چې کله دا انسان محنت هم وکړي که نه، او پاکستان هم دی په بورډ کې کله کله چې دی نو مارکس ستا د محنت په شان دی چې دی نو رانې شي، او بیا دا رشته دار راشي او رشته دار تا ته وایي چې یاره دې ماشوم ولې دا مارکس چې دی نو کم اخیستی دي، او کمپیریزنس چې دی نو سټارټ شي او تا ته وایي یاره د دې د ټولو نه غټه وجه به تا ته پته لګي دې کرکټ کوي ځکه چې دی نو د مارکس کم دی، او دې موبایل یوز کوي دا د دې د وجې ده چې دی نو دا مارکس کم دی، او دې ټوله ورځ چې دی نو فوټبال کوي ټوله ورځ لوفر ګرځي. نو هغه مور پلار ته ستا چې دی نو په ذهن کې داسې یو ذهنیت تا له هغې له جوړ کړي چې وایي یاره بس دا ټوله وجوهات خو چې دی نو دا د دې کرکټ، د دې فوټبال او د دې موبایل او د بار د ګرځېدو د وجې چې دی نو بس د مارکس کم راغلی. نو سړی په هغه ټایم کې بیا یو سوچ کړي، او نن به موږ ټاپک کوو چې یاره دغه ټایم کې د انسان ذهن ته چې دی نو څه راځي. صرف رشته دار نه، ټول خلک چې کم ستا هغه تا سره په زړه کې لږ غونډې کې بغض لري، کله کله به تا له صحیح مشوره هم څوک درکوي خو د هغې صحیح مشورې پته لګي او د هغه بغض چې دی نو پته لګي. نو نن به موږ ډسکس کوو چې یاره یو کس راشي او تا ښه پوره محنت کړې وي او د هغه پوره محنت نه پس هم چې دی نو ستا مارکس کم راشي او بیا هغه چې دی نو ستا هغه مور پلار ته لګیایي او وروڼو خویندو ته چې یاره ستا دې کس خو دا مارکس د دې د وجې کم اخیستی دي. نو هغه ټایم کې سړی زړه کې څه وایي؟ سړی وایي چې دله چې دی نو زه په بیمارۍ غلی شم چې دی دا خبرې نه کوي. نن به موږ خبرې ډسکس کوو چې یو کس له ته په مرۍ باندې غلی شي که نه، لومبې نقصان به څه کېږي، داسې څه چل کېږي چې دا مونږ چې دی نو وایي یاره دله په دې مرۍ غلی کېدل پکار دي، هسې غلی کېدل دي پکار، څوک هم داسې کوي نه، خو په زړه کې دا راځي چې یا وله په دې خوله باندې چې دی نو لاس کېدم چې دی دا خبرې نه کوي. نن به موږ ټاپک ډسکس کوو چې یو کس له ته چې په زړه کې وایي چې به دله په دې مرۍ یا په خوله لاس کېدم که نه، نو چل به څه کېږي. د 10م کلاس د لومبې چپټر اول به انټروډکشن کو، دا څونه لیکل چې ښکاري که نه دا تش انټروډکشن دی، او چې دا انټروډکشن ته زده که چپټر دی کور صحیح ده. لومبې چپټر ګیسز ایکسچینج صحیح ده. په هغې کې به لومبې مونږ چې دی نو لږ غونډې کې انټروډکشن کو او بیا به بعد کې ډیټیل ته ځو چې یاره ما سره چې دی نو ګیسز ایکسچینج څه شیز دی، څنګه کېږي، ټولې خبرې به ډسکس کوو. نو دا ټاپک ډیټیل سره وګورئ چې بیا د چا په باره کې ته سوچ کوې چې یاره د سره دا کار کول پکار دی، نو د هغې په شا میکانیزم څه دی. زه همیشه تاسو ته دا خبره کوم همیشه چې په زندګۍ کې یو کار کوئ د هغې وای اینډ هاو خامخا چې دی نو ګورئ چې ولې زه دا کار کوم، دا کار ولې کېږي او دا به څنګه کېږي صحیح ده. نو راځو ټاپک ته. اوس لومبۍ خبره به موږ دلته کې ډسکس کوو وټ از ګیسز ایکسچینج. ګیسز ایکسچینج څه ته ویلی کېږي؟ په هغې کې کم دوه پروسیسز دي، په پلانټ کې په انیملز کې چې دی نو کم پروسیس کېږي. بیا یو څو ټرمینالوجیز دي چې دا ضروري دي، دا ضروري دي ډېرې زیاتې. په هغې کې به ډیفیوژن وي، اسموسس وي، ایکټیو ټرانسپورټ وي.
بیا به مونږ ډسکس کوو چې ګیسز ایکسچینج ایریاز پوینټس چې دی نو ما سره کم داسې پوینټس دي چې هغه په هغې کې ګیسز ایکسچینج کېږي په انیملز کې او په پلانټس کې. او بیا به د هغې نه پس کوېسچن یې ډسکس کوو چې یاره ما سره دا کوېسچن کو زه ډیفاین هم کوم نو پوهېږئ به پرې نه ځکه چې لا مونږ دا شیزونه نه دي ډسکس کړی. دوه مین دی کې کوېسچن یو دا دی چې د شپې ګیسز ایکسچینج چې اکثر مونږ وایو لکه د ونو لاندې وي موده کېږي د بوټو لاندې موده کېږي وی پیریان به د باندې کېږي بس پیریان به هم لکه زمونږ وزګاري نو. او یو دی وای فوټوسنتھسس اینڈ هو از د باس اف دیس یونیورس. صحیح ده دا مین خبرې به ډسکس کوو. لومبی راځو ډیفینیشن ته. ګوره ګیسز ایکسچینج څه ته ویل کېږي؟ سو سمپل الفاظو کې ګیس ایکسچینج څه ته وایي چې تا سره لیټ سه دا یو مارکر دی او ما سره دا مارکر دی. زه تا ته وایم زما دا مارکر پکار دی او ستا دا مارکر پکار دی. ماله دا مارکر راکه او ته دا مارکر واله. دې ته ایکسچینج ویل کېږي. ګیس څه ته ویل کېږي؟ هغه ګیسز چې هغه مونږ سره په انوایرمنټ کې پریزنټ دي او د هغې چې دی نو مونږ د انوایرمنټ نه څه ګیس اخلو او څه چې دی نو هغې له ورکوو. هغه ګیسز چې په سیل کې دننه پریزنټ دي په سیل کې دننه پریزنټ دي او هغه مونږ ټیشو له ورکوو او د ټیشو نه نور سیلز چې دی نو نور ګیسز اخلو د خپل ځان لپاره. دې ته ویل کېږي ګیسز ایکسچینج ګیسز ټرانسپورټ. ښه لومبۍ خبره په دې کې څه ده چې د ګیسز ایکسچینج از د ټرانسفر اف ګیسز بټوین ټو انوایرمنټس. د دوه انوایرمنټ په منځ کې ګیس ایکسچینج ته چې دی نو څه ویل کېږي؟ ګیسز ایکسچینج بټوین د انوایرمنټ. په دې کې لومبۍ ما سره څه راځي؟ په دې کې لومبۍ ما سره راځي ریسپایریشن. دا ریسپایریشن دا نوم د کوم ځای نه چې دی نو راغی نو دا هم لاتن ورډ و ګریک اینډ لاتن ورډ و چې په هغې کې دوه مجموعه وه یو او ری او یو او ریسپایریټري سپایریر. کله چې لومبۍ دا ورډز استعمالېدل که نه نو په دې کې دا دوه ورډ استعمال شو چې ریسپایریټري ریسپایریر. نو په هغې کې د ری څه مطلب و؟ د ری مطلب تا سره دا و که نه د ری مطلب دا و چې دا اگین واپس اخیستل او د دې څه مطلب و؟ د دې مطلب و ګیسز یا ایر. د یو انوایرمنټ نه ایر چې دی نو زمونږ باډي ته لنګس ته چې دی نو دننه تلل او د هغې نه بل ګیس چې دی نو راوتل. دا دې ته پته څنګه ولګېده؟ دا د ارسټوټل په ټایم کې د ارسطو په ټایم کې د نن چې دی نو زرګونو کال مخکې هغوی ته دا خبره پته چې دی نو لګېدلې وه. خو دا خبره دې ته پته څنګه ولګېده؟ نو ګوره ګیس خو ما ته اوس پته ولګېد چې اکسیجن دی او کاربن ډای اکسایډ دی. خو که سمپلي ته چې دی نو دا وکړي نو ایر خو تا ته فیل کېږي چې که نه په دې لاس باندې تا ته لګي چې او یاره ګیس چې دی نو ایر چې دی نو وځي او دننه کېږي. نو د دې نه دې دا نوم چې دی نو واخیسته چې یاره واپس چې دی نو د ایر انټري او آوټ سایډ د ته چې دی نو تلل د باډي ته دننه او بهر چې دی نو تلل دې ته ریسپایریټري یا ریسپایریشن چې دی نو ویل کېږي. صحیح ده. نو ایکسچینج اف O2 and CO2 is known as respiration. ایکسچینج اف O2 and CO2 څه مطلب دی؟ ایکسچینج اف O2 and CO2 دا مطلب دی چې زه چې دی نو اکسیجن واخلم او د هغې په بدله کې چې دی نو زه CO2 چې دی نو بهر کم. اوس دې ځای کې امپورټنټ خبره دې ځای کې امپورټنټ خبره دا ده که نه چې دا به صفا کو دا خبره به صفا کو که نه او دلته به یې ولیکو. امپورټنټ خبره په دې کې چې دی نو دا ده که نه چې که موږ وګورو نو ایکسچینج اف O2 and CO2 څه مطلب دی؟ مطلب دا چې زما دپاره د انرژي دپاره د څه ضرورت دی؟ ریسپایریشن کې به څه چل کېږي؟ ریسپایریشن کې به اکسیډیشن کېږي. اکسیډیشن څه ته ویلې کېږي؟ چې کوم دا ګلوکوز او چې کوم دا O2 راځي نو د دې نه به زه انرژي اخلم د دې نه به زه انرژي جوړوم. چې کله زه انرژي جوړوم نو د دې دپاره به ما ته د څه ضرورت وي؟ د اکسیجن ضرورت وي او د واټر او د دې شیزونو به ضرورت وي. نو چې دا ګیس ما سره دننه لاړ شي نو د دې په ذریعه به انرژي جوړیږي او چې کله انرژي د دې په ذریعه جوړه شي نو ما سره به یو بای پروډکټ جوړیږي. بای پروډکټ څه ته ویل کېږي؟ هغه یو پروډکټ چې زما د باډي دپاره څه فایدهمند ډېر نه دی. نو چې کله دا زما دپاره فایدهمند نه دی نو د دې به څه چې دی نو زه ځان سره ساتم او څه به بهر کوم.
څه به ساتم څه به بهر کوم. اوس ګوره که تا نه څوک تپوس کړي چې وټ از ریسپایریشن، نو ریسپایریشن از د ایکسچینج اف O2 and CO2 and what is happening in the respiration. so دې کې سمپل آنسر د دې دی چې کله ما سره O2 او د CO2 ایکسچینج وشي که نه، نو په دې کې به د O2 په ذریعه باندې زموږ په باډي کې انرژي جوړیږي. انرژي چې کله جوړه شي نو د هغې په ذریعه به یو بای پروډکټ جوړیږي. هغه بای پروډکټ څه ته وایي؟ هغه پروډکټ چې د یو انرژي جوړېدو په پروسس کې یو شیز اخره کې جوړ شو، او هغه شیز به څه چل کوم؟ زه به د باډي نه وباسم. دې ته څه ویل کېږي؟ ریسپایریشن چې دی نو ویل کېږي. د دې په بک کې هم چې دی نو شته، خو په اسان الفاظو کې د دې دا مطلب دی. اوس په څه ته راشو؟ اوس په راشو فوټوسنتھسس ده. که ته فوټوسنتھسس وګورې په پلانټس کې او په انیملز کې خبره بدله ده. مونږ وایو که نه چې یاره مونږ اکسیجن اخلو او کاربن ډای اکسایډ بهر کوو. دغه شانتې هغوی د ورځې په ټایم کې چې دی نو کاربن ډای اکسایډ اخلي او اکسیجن چې دی نو بهر کوي. د هغوی سیسټم الټه دی، صحیح نه؟ اوس دې ځای کې خبره دا ده چې فوټوسنتھسس ایکسچینج اف CO2 and O2. اوس ګوره دې ځای کې خبره سره رااله exchange of CO2 and O2. مطلب دا چې دلته د انرژي د پاره کم یو شی ضروری دی، دلته د انرژي د پاره د پلانټ د پاره څه شی ضروری دی؟ CO2 ضروری دی. او O2 چې دی نو دا د څه لپاره ضروری دی؟ د انرژي د پاره چې دی نو ضروری دی په پلانټ کې. په خبره باندې چې دی نو رسیدې. ښه دې ځای کې یو بله خبره، exchange of CO2 and O2. څه مطلب؟ exchange of CO2 and O2 between the atmosphere and the plant. چې کم atmosphere دی، بهر کم ماحول دی، د هغې په منځ کې چې کله ګیس exchange وشي دې ته وایي exchange of CO2 and O2 between the atmosphere and plants. په خبره کلیر؟ اوس چې کله ریسپایریشن کېږي نو زما په باډي کې دا زه چې اوس دې ټایم کې دا ځان ستړی کوم، نو دا د څه په ذریعه باندې؟ د ریسپایریشن په ذریعه باندې. منځ کې زه ساه اخلم، دننه زما په باډي کې ګلوکوز پرزنټ دی، دننه زما په باډي کې واټر پرزنټ دی. هغې دپاره زه اکسیجن پرووایډ کوم. چې کله هغه اکسیجن پرووایډ شي انرژي جوړېږي، نو زه دا دونه ډېرې خبرې کولی شم. زما دا دونه انرژي چې دی نو جوړېږي. که لیټ سه ته یو کس لا په خوله باندې چې دی نو لاس کېږدي، نو څه چل به کېږي؟ تا سره به ړومبې چې دی نو اکسیجن کمې راځي، او چې کله تا سره د اکسیجن کمې راځي نو دننه به چې دی نو څه چل کېږي؟ لنګز به کولیپس کېږي. چې لنګز کولیپس کېږي نو باډي ته به انرژي نه میلاویږي، او چې باډي ته انرژي نه میلاویږي نو دا کس په څه کېږي؟ دی به اخره کې ایونچولي به دی مړ کېږي، او د مړ کېدو نه پس به بیا یو بل کس راوچتېږي، او هغه به خلکو ته وایي چې یاره دا مارکس چې دي دا د څه د وجې؟ دا د دې کرکټ د وجې، دا د دې د وجې، دا د هغې د وجې. نو دا خبره مې د دې پورې وکړه چې دا کسان ختمېږي نه. که یو کس وایي چې یاره زه به دله په یو خوله لاس کېږدم او دله په خوله لاس کېږم، چا له په خوله لاس ایږدي؟ د دنیا کسان دي، ټولو له په خوله لاس نشي ښودی. نو چوپ چاپ خپل ګول باندې فوکس وکړه. وی خجي ټیک دی جي، ما ومنله چې یاره ستاسو ټولې خبرې ټیک دي، خو چې کله زه هم د دې کرکټ او د دې سپورټس اکټیویټیز او دې فزیکل اکټیویټیز سره سره زه مارکس واخلم، نو بیا به ته زما تعریف دپاره راځې، او که نه وته ما ته ستا د تعریف ضرورت هم نشته. تعریف څه ډېر ښه شیز نه دی، صحیح ده که نه؟ نو دا خبره مې دې پورې د دې پورې وکړه چې که ته دا سوچ کې چې یو کس له به زه په خوله لاس کېږدم که نه، نو د دنیا چې بلین 8 بلین کسان دي په دنیا کې، چا له به په خوله لاس ایږدي، خلک نه چپ کېږي. په خپل ګول باندې فوکس وکړه. خبره باندې کلیر؟ ریسپایریشن وشو، فوټوسنتھسس وشو. ریسپایریشن د چا سره ریلیټډ دی؟ موسټلی د انیمل سره ریلیټډ. فوټوسنتھسس موسټلی د پلانټ سره چې دی نو ریلیټډ. په خبره باندې کلیر؟ فوټو څه مطلب دی او د سنتھسس څه مطلب دی؟ فوټو مین لایټ اینڈ سنتھسس مین جوړول. په خبره کلیر؟ فوټو مین لایټ اینڈ سنتھسس مینز جوړول. د لایټ په ذریعه باندې خپل انرژي جوړول، دې ته ویل کېږي فوټوسنتھسس. او دا د ټولو نه امپورټنټ خبره. نن به ټول ډسکشن زموږ په دې باندې چې دا لایټ why photosynthesis and who is the boss. کلیر؟ مخکې ځو، زما به خیال چې په دې کې نوټ چې دی نو څه دغه دپاره ضرورت نشته. اوس راځو څه ته ټرمینالوجیز ته. یو وی ډیفیوژن، یو وی آسماسس، یو وی اکټیو ټرانسپورټ. دا په اسان الفاظو کې چې دی نو زده کړه. اسان الفاظو کې څه دی؟ ډیفیوژن څه ته ویل کېږي؟ موږ ته دا ویل شوي چې د هایر کنسنټریشن نه لوور کنسنټریشن ته چې یو شیز راځي، مالیکیول راځي، دی ته وایي ډیفیوژن. صحیح ده؟ دا ولې راځي دا راته څوک نه وایي، او دا د خپل استاد نه هم تپوس وکړه چې آیا دا ډیفیوژن کې چې دا هایر کنسنټریشن نه لوور کنسنټریشن ته یو شیز راځي دا ولې راځي، څه وجه ده دې په شا باندې؟ نو دا تپوس دې وکړه. که خو استاد نو جواب به درکړي،
که خو نی نو درته به وایي یاره باروزه د دقه استاد دقه وسي د نور هېڅ وس نه کېږي. صحیح ده. راځو مخکې ډیفیوژن. او یا به راته وایي چې ډېره کوېسچن یې مه کوه، دا ستا د کورس کانټینټ نه دی، دا ستا چې دی ته لا دومره نه د نهم کلاس ماشوم دی او ته ورته یې دومره نه په هر څه پوهېږي او ته ورته یې دومره نه. کوو به ډسکشن په دی. ډیفیوژن random movement of molecules from higher concentration to the lower concentration. صحیح ده. دا ولې کېږي دا به دلته کې چې دی نو ډسکس کوو د دې اگزامپل سره. په کار خو دي چې زه ډسکس نه کوم او ته تپوس وکړي، خو دا خبره به هغه ته کښېنه. osmosis from higher concentration to lower concentration through semi permeable membrane. دا خبره دې ځای کې چې دی نو یاد ساته. semi permeable membrane. active transport movement against the concentration gradient. ګوره د دې concentration gradient څه مطلب دی؟ د دې اگزامپل ما دلته کې تاسو له درکړم دی چې یاره اکټیو ترانسپورټ کې سوډیم اینډ پوټاشیم پمپ موجود وي که نه. لومبی راځو د څه ته؟ لومبی راځو ډیفیوژن ته چې دی وایي چې random movement of the molecules from higher concentration to lower concentration. د دې مطلب دا که نه چې from higher concentration چې په کم ځای کې یو مالیکیول زیات دي نو د هغه ځای نه به هغه مالیکیول هغه ځای ته راځي چې کم ځای کې مالیکیولز کم دي. نو د دې اگزامپل ما سره څه دی چې که موږ وګورو اکسیجن ته نو اکسیجن فرام ایر انټو د بلډ سټریم. لکه ګوره موږ چې کله ساه اخلو لکه ما ساه واغېشته نو دا اکسیجن څه چلو شو؟ دا اکسیجن تھرو ګریویټي او تھرو کاینیټیک انرژي او تھرو تھرمل انرژي چې ما سره په دې کې کاینیټیک انرژي زیاته ده. نو چې کله دا ما سره زیاته ده نو د دې د وجې د اکسیجن ګوره د اکسیجن د تعداد دلته زیات دی که نه. په بهر ماحول کې د اکسیجن تعداد زیات دی نو دا بهر ماحول ما سره څه شو؟ دا هایر کنسنټریشن شو. او چې کم دننه دی دا ما سره څه دی؟ لوور کنسنټریشن شو. اوس چې کله ما ساه واغېشته دې باندې ځان پوهېږه چې کله ما ساه واغېشته دا چېرته لاړو؟ دا لنګس ته لاړو. چې کله دا لنګس ته لاړو نو اوس په لنګس کې زما چې دی نو څه زیات دي؟ اکسیجن زیات دی که نه. او په بلډ کې به اوس به زه بلډ له دا ورکوم که نه. دا شیز به د اکسیجن به زه چاله ورکوم؟ بلډ له به ورکوم. دی به وړي چېرته؟ ټیشوز اینډ سیلز ته به وړي. نو په بلډ کې ما سره د څه تعداد کم دی؟ د اکسیجن تعداد کم دی. نو چې دا ما کومه ساه واغېشته په دې کې اکسیجن زیات دی نو دا به هلته ډیفیوز شي کم ځایونو کې کم بلډ کې چې ما سره د اکسیجن تعداد کم دی. په خبره باندې ورسېدی او که ونه رسېدی که لیټ سې نه پوه شئ نو ګوره دی خوا لیټ سې دا ما سره څه شیز دی؟ دا ما سره دی بلډ سټریم. صحیح ده. دا بلډ دی. صحیح ده. اوس او دا ما سره چې دی نو ستاسو شو دا ستا چې دی نو لنګس شو. او په دې کې چې دی نو الویولایز پرزنټ دي. الویولایز دې باندې به بیا ډسکشن کوو. په دې الویولای کې چې ما کله ساه واغېشته ما کله په دې کې ساه واغېشته نو په دې کې به څه زیات شي؟ O2 به زیات شي که نه. نو په دې کې O2 زیات دی او د دې د پاسه چې دا کم کیپیلریز پرزنټ دي کم چې دا بلډ پرزنټ دی. سمپل الفاظو کې به زه بلډ ووایم سرکولیشن لا موږ نه ډسکس کړی خو خیر. نو په دې کې به د څه تعداد زیات وي؟ د CO2 تعداد به زیات وي. د څه تعداد به زیات وي؟ د CO2 تعداد به زیات وي. او په دې بلډ کې د په الویولای کې به ما سره د څه تعداد زیات وي؟ د O2 تعداد به زیات وي. نو O2 به چېرته راشي؟ په خبره باندې ځان پوه که O2 به راشي چېرته؟ دې بلډ ته. دې بلډ ته به راشي او په دې بلډ کې ما سره څه زیات دي؟ CO2 زیات دی که نه. نو دا CO2 به دې لنګس ته ورشي او چې کله زه دا ساه را بهر کړم لکه ګورئ دا ما ساه واغېشته نو اکسیجن چې کم په دې بلډ کې کم دی نو دا به هلته کم شي. او چې کله زه ساه را بهر کړم نو دا څه چلو شو؟ هغه کاربن ډای اکساید چې زما په بلډ کې زیات و هغه ما له کاربن ډای اکساید راکو او ما وله چې دی نو اکسیجن ورکو. هلته کاربن ډای اکساید زیات و نو هلته ډیفیوژن وشو. کاربن ډای اکساید د هایر کنسنټریشن نه لوور کنسنټریشن ته بهر چې دی نو ما راوویستو. او په دلته کې د اکسیجن کنسنټریشن زیات او په بلډ کې کم نو ما وله د دې ځای نه ډیفیوژن وکړو او د ډیفیوژن په ذریعه ما هایر کنسنټریشن نه لوور کنسنټریشنز ته اکسیجن ورکو. زما به خیال چې نور پکې څه شته دی نه. دې باندې خبره کلیر. اوس چې دی نو دې نه پس چې کوم ما سره راځي هغه څه شیز دی؟ هغه دی osmosis. osmosis چې دی نو څه ته ویل کېږي؟ from higher concentration to the lower through semi permeable membrane. اوس چې چا په 9th کې
سیل چې دی نو سم ویلی او چا ویلی نه وي نو هغه د ما لیکچر په ریکارډ شته هغه به وګورئ سمپل الفاظو کې سیمی پرمیبیلیټي څه ته ویل کېږي لیټ سی یو سیل دی ما سره ټیک ده نو د دې سیل چې دی که نه د دې سیل دلته داسې شیز دی دا دی د دې جي سیل ممبرین دی د څه شیز دی دا سیل ممبرین دی او مونږ په 9th کې دا خبره کړې وه چې دا سیل چې دی دا به څه وي دا به سیمی پرمیبل وي سیمی پرمیبل څه ته ویل کېږي سیمی پرمیبل دې ته وایي چې دې به څه څیزونه الاو کوي څه به نه الاو کوي څه به پرېږدي څه به نه پرېږدي دغه ته سیمی پرمیبیلیټي چې دی نو ویل کېږي اوس دغه سیمی پرمیبیلیټي په آسموسس کې هم ده چې کله د هایر کنسنټریشن نه لوور کنسنټریشن ته داسې څیزونه راځي نو دا سیل ممبرین به ګوري چې آیا دا ما سره چې دی نو پکار دیم او که نه دی دی به پرمیشن ورکوي که نه به ورکوي دې ته آسموسس ویل کېږي په دې او په دې کې فرق څه دی چې په دې کې سیمی پرمیبیلیټي نشته بس ځي به ډایرکټ په دې کې سیمی پرمیبیلیټي ده او د دې اگزامپل ما سره څه دی که د آسموسس اگزامپل وګورئ نو واټر انټو سیل آن ډیمانډ چې کله یو اوبه سیل ته ننوځي نو څه چل به کېږي دی به د سیل ممبرین نه اجازت اخلي که لیټ سی سیل ممبرین وله اجازت ورکړو نو دی به ځي او که نه سیل ممبرین وله اجازت ورنکړو نو دی به نه ځي دی وله کله کله اجازت د دې د وجې ورکوي چې دننه اوبه کمې وي خو کله کله وله د دې د وجې اجازت نه ورکوي چې دننه اوبه زیاتې وي که لیټ سی په سیل کې دننه اوبه کمې شي نو ما سره به څه چل کېږي سیل به ډیهایډریټ کېږي د سیل چې دی نو انوایرمنټ به خرابېږي هر څیز په اوبو باندې زموږ په ټوله 70% 60% چې دی نو باډي د اوبو نه جوړه ده چې په سیل کې دننه اوبه ختمیږي نو هم نقصان دی که په سیل کې دننه اوبه زیاتېږي هم نقصان دی نو دغه سیمې پرمیبیلیټي د دې دپاره ضروري ده چې دی دا وګوري چې ما سره د دې واټر سیل کې دننه چې دی نو ضرورت شته او که نشته که ضرورت نه او د ډېرې اوبه رادننه کې نو سیلاب به جوړ شي سیل به سویل شي انډوپلازمیک ریټیکولم دا ټوله حصې به خرابې شي که لیټ سی سیل چې دی نو دننه نشته نو نوره انرژي به بیا داسې نه جوړېږي ځکه چې انرژي جوړېدو کې د واټر د H2O هم چې دی نو لاس دی نو دې ته څه ویل کېږي آسموسس ویل کېږي دا ټولې خبرې به مخکې راځي ځکه اوس نه کلیر کول چې دی نو پکار دی اوس څه ته راځو اوس راځو ایکټیو ټرانسپورټ ته ګوره یو وی پیسیو ټرانسپورټ یو وی ایکټیو ټرانسپورټ ایکټیو ټرانسپورټ دې ته وایي که نه چې په هغې کې به تا سره څه پکاري په هغې کې به تا سره ایکسټرا انرژي به پکاري څه به پکاري ایکسټرا انرژي اوس سیل چې کله یو ایکسټرا انرژي لګوي او یو کار کوي نو هغه به ان د فارم آف څه وي هغه انرژي به ان د فارم آف ATP به وي ATP دا خبره مونږ آلریډي ډسکس کړې ده چې کله سیل خپل انرژي استعمالي ان د فارم آف ATP به هغه انرژي چې دی نو جوړېږي استعمالېږي به دی به ATP یوز کوي د دې ټرانسپورټیشن دپاره ایکسټرا انرژي به چې دی نو یوز کوي لیټ سی زه تا ته یو بورې در په سر کړم صحیح ده او ته هغه بورې چې دی نو زه تا ته یم په دې پلین لاره باندې لاړ پلین مینس چې بس عام اوار لاره ده سړک دی او زه بیا ته ته هم دغه بورې در په سر کړم او دا ته یم په پاڼو وخېږم کم یو کار به ګراني کم یو دپاره به انرژي چې دی نو زیاته پکاري کم چې په پاڼو ختل دي دغه ایکټیو ټرانسپورټ ما سره د پاڼو ختلو اگزامپل دی چې مومنټ اگینسټ د کنسنټریشن ګریډینټ څه مطلب چې کوم ځای کې لیټ سی د دې اگزامپل دی ما سره سوډیم اینډ پوټاشیم پمپ د دې اگزامپل ځاته ایکسپلینیشن کوم لیټ سی دا ما سره چې دی که نه دا مونږ سره ایکټیو ټرانسپورټ دی صحیح ده نو په سیل کې نه دی په سیل کې دی خوا ګوره لیټ سی دا ما سره سیل دی نو په دې کې په دې کې پمپونه لګېدلي داسې لارې پکې چې دی نو لګېدلي دا بند دي صحیح ده اوس ګوره د سوډیم چې دی که نه یو ته ویل کېږي ایکسټرا سیلولر پارټ او یو وی انټرا سیلولر پارټ انټرا سیلولر ایکسټرا سیلولر پارټ څه ته ویل کېږي چې د سیل نه کم بهر ځای وي دا ځای او انټرا سیلولر پارټ څه ته ویل کېږي په سیل کې دننه ځای اوس ګوره دی وی که نه سوډیم اینډ پوټاشیم پمپ د مومنټ اف گینز د کنسنټریشن ګریډینټ ده سوډیم پمپ چې کوم دی که نه سوډیم پمپ دا سوډیم چې کوم دی ما سره ایکسټرا کې چې دی نو زیات پریزنټ دی صحیح ده
دا سوډیم نه دی، دی ما سره په ایکسټرا کې زیات پریزنټ دی. او پوټاشیم چې دی نو دی ما سره په انټرا کې چې دی نو زیات پریزنټ دی. اوس چې کله د دې شیزونو کنسنټریشن دغه کېږي، ټرانسپورټیشن کېږي، نو چې که لیټ سې زه پوټاشیم دننه بوزم یا پوټاشیم بار چې دی نو بوزم، نو د دې دپاره به زه څه چل کوم؟ د دې دپاره به زه دا کار کوم چې ما سره به ATP پکاري. لیټ سې ما سره چې دی نو ان دننه کول دی او ان الریډي چې دی نو دننه چې دی نو ما سره پوټاشیم هم موجود دی او یا پوټاشیم بهر کول دی او ان چې دی نو دننه بوتلل دی، نو د دې ټرانسپورټیشن دپاره به څه پکاري؟ انرژي به پکاري. بیکاز چې دننه چې دی نو ما سره الریډي کنسنټریشن د یو شي زیات دی، خو ته بیا هم هغه چې دی نو ور انټر کې په پاڼو یې خیجې، نو انرژي به پکار نه وي، بالکل به چې دی نو پکار وي. یا یو شیز ته چې دی نو را بهر کې، نو چې ته یو شیز فار ایگزامپل ته دې نه سوډیم را بهر کې او سوډیم دلته کې بار چې دی نو زیات دی، نو ته چې کله د دې دپاره دا را بهر کې نو الریډي سوډیم بار زیات دی، نو تا ته به انرژي پکاري یو که نه وي پکار؟ بالکل به پکاري. نو دې ته څه ویل کېږي؟ active transport of the molecules. چې ته به active transport of the molecules چې دی نو څنګه چې دی نو کې. اوس دې ځای کې خو زما به خیال چې دی نو نور څه پاتې نه شو. امپورټنټ دې ځای کې اوس خبرو له راځو د ګیسز ایکسچینج ایریاز ته. صحیح ده؟ ګیسز ایکسچینج ایریاز چې دی نو څه ته ویل کېږي؟ سمپل الفاظو کې که مونږ خبره وکړو که نه، نو په اینیملز کې یو سپیسیفکس یو څو ایریاز دي چې په هلته کې به څه کېږي؟ ګیس ایکسچینج به کېږي. او په پلانټس کې یو څو سپیسیفک ایریاز دي چې په هغې کې به ګیسز ایکسچینج دی نو کېږي. دا به مخکې وایو، پاتویز به م وایو، هر یو شیز به وایو، خو دلته کې لږ لږ صرف لږ لږ یا ډېر نه لږ لږ ډسکشن کوو. په اینیملز کې چې کم کې مونږ سره دا هیومنز هم راځي، په دې کې چې دا کم لنګ موجود دی، لنګ صحیح ده؟ دا دوه لنګس چې دي که نه، اکسیجن ان and CO2 به آوټ کېږي. اکسیجن به دننه ځي او CO2 به چې دی نو بهر کېږي. صحیح ده؟ دلته کې ما ته یو خبر را یاده شوه، خو آی ډونټ نو چې دا کول پکار هم دی او که نه. لایک کله کله اصل کې دا کلاسز چې څوک اخلي که نه، نو په دې کې د استاذ هم ګناه وي، خو کله کله د سټوډنټ هم ګناه وي. لکه زه اکثر دا سوچ کوم چې ته دلته اوس راغلی، ته زما د لیکچر ته چې دی نو ناست دی که نه، نو تا ته به خامخا څه نه څه کمې محسوس شوي په کلاس کې چې ته دلته راغلی او ته وایې زه دا کمې دلته یوټیوب نه پوره کړم، زه دا ځان په دې باندې پوه کړم، یا ما ته چې دی نو هلته په سکول کې صحیح ښودلی شوي نه. خو کله کله دا سټوډنټ هم چې دی نو زیاتي وکړي. لکه زه ریسنټلی یو اوسپي له چې دی نو تللی وم، د ایګزام اوسپي وي دا یونیورسټیز کې BS والا چې کمي، نو په هغې کې ما د یو سټوډنټ نه د BS لیول هغه سټوډنټ او د فزیالوجي پیپر او د هغه نه ما لومبی کوېسچن کو وټ از فزیالوجي. فزیالوجي چې په نهم کې ښودلی کېږي، په نهم کې چې فزیالوجي څه ته وایي. د هغه نه ما تپوس وکړم وټ از فزیالوجي، تر دې پورې چې هغه له به دا هم نه ورتلل چې یاره فزیالوجي وایي څه ته، مطلب د څه دی. یو کس وایي یاره وي سټډي آف فنکشن، مې ښه ټیک ده سټډي آف فنکشن، وټ از فنکشن، فنکشن مې څه ته ویلي اته بیا دا پته نه وه. یو کس نه ما تپوس وکړم و ته یاره وټ از ریسپایریشن. صحیح ده؟ نو یار د BS د لیول د یو کس نه ته تپوس وکړې، هغه ته مې وټ از ریسپایریشن، او یاره جي ریسپایریشن خو ماله نه راځي. ما ته دا راته ووایي چې دا ریسپایریشن کېږي په کم ځای کې. وایي یاره جي دا خو په سټمک کې کېږي. لټرلی دا زه هغه پسې خندا نه کوم، دې ځای کې د سوچ پکار دی چې دا کم لیول ته مونږ راورسېدو. ما ته ښځه دا راته ووایه چې ته ساه اخلې که نه، ته ساه په څه باندې اخلې؟ وی یاره جي ساه خو زه په پوزه باندې ساه اخلم. وی دا چېرته ځي؟ وی دا چې پیپړو ته ځي. نو مې تا نه چې ما دا تپوس وکړې چې دا ریسپایریشن چېرته کېږي، نو مې تا ما ته دا ولي وایي چې سټمک. مې په معده کې څه چل کېږي؟ وی یاره جي دا خو چې دی نو په دې کې خوراک ازمي. نو مې تا ته خو د دې ټولو شیزونو پته، تا ته دا څنګه پته نه لګي چې ریسپایریشن څه ته ویلې کېږي. نو ګوره دې ځای کې ما بعد کې بیا دا سوچ کوو چې دته خو د ټول هر څه پته لګي، دته د مین شیز پته لګي، دته په پښتو کې هر یو شیز ورځي، خو مین ایشو دلته څه جوړه شوې ده چې دته ټرمینالوجیز نه دي کلیر شوي، دته د انګلیش د کمزوری دی او دا د ټول نه غټه مسله ده. او په دې کې د ټولو نه زیات زموږ مولیان انوالو دي. که څوک خفه کېږي یو 20 پیرې د خفه شي. په دې کې زموږ نه ټول نه زیات مولیان انوالو دي چې هغوی مونږ ته دا وایي چې یاره جي انګلیش خو یو داسې لینګویج دی که نه چې که به دا دې زده کړو ته لاړې جهنمي شوې.
ګنې د جهنمي د یو کس چې دی نو ته بالکل چې دی نو دغه نشي کولی فیصله نشي کولی دا جهنمي او دا دوزخي نن په دې لیکچر کې به زه خبرې کومه د قرآن مجید نه همدغې کسانو ته چې دا کم کسان وي یاره بایولوژي او د دنیاوي سبق خو ضروري نه دی څه ضروري دی نو ستا په قرآن مجید کې د فزیکل فینومینا د بایو د فزیک د کیمسټري په حوالې سره ټول ډسکشن راغلی دی او ته وایې یاره بایولوژي ضروري نه ده د جمعې په خطبه کې ته کښېنې او ته وایې یاره ما ته خو چې دی نو ما ته بایولوژي ساینس مه وایه قرآن مجید زده که نو په قرآن مجید زده کول د ټولو نه ضروري شي زده زه وړومبی هم دا خبره کوم خو په قرآن مجید کې چې کله تا ته دا وایي چې تا کله دې ته سوچ کړی دی چې یاره دا پلانټ څنګه راغټېږي تا کله دې ته سوچ کړی چې دا ما چې دا برایټ لایټ لګولی دی دا به ډسکشن کوو نو دا د کوم ځای نه راغلی نو لومبي هم مولیان ما ته دا خبره کوي چې یاره ته خو بایو مې زده کوه ته خو چې دی نو کیمسټري مې زده کوه ته فزیکس مې زده کوه او بیا همغه انګریزان چې مونږ ورپسې چې دی نو خبرې هم کوو هر یو شی کوو ټیک د په هغې کې ایمان نشته په الله یقین نه لري بالکل زه دا خبره منم خو په دې کمره کې ته وګوره کم یو شیز داسې دی چې هغه یو پاکستاني یا یاره پاکستاني هم پرېږده یو مسلمان چې دی نو جوړ کړي د هغه به پکې څه لاس وي ډېر کم ټول همغه کسانو جوړ کړي چا چې فزیکس بایو کیمسټري ویلې ده ما له خدای پاک دومره غټ فضل راکړه چې ما له قرآن مجید هم راکړه ما ته په هغې کې دومره ډسکشن وکړه چې ته وګوره په ساینس کې چې دی نو سوچ وکړه ما وپېژنه او بیا هم چې دی نو زه څه وایم ما ته چې دی نو په خطبه کې دا ویل کېږي چې یاره نه ګورې بایو ونه وی نه ګورې د کالج سبقونه کالجیان ورته دي چې دی نو وي نو دې خبرو ته لږ سوچ پکار دی او په دې باندې اوس ډسکشن چې دی نو کوم چې په قرآن مجید کې داسې کم کم آیات د دې شیزونو ریلیټډ راغلي نو دا کم کسان چې دا خبرې کوي که نه دې ته لږ سوچ پکار دی چې آیا دا دې ما ته سمه وایي او که نه یو اگزامپل لره در کوم اکثر مونږ ته دا ویل کېږي یاره وي مولا دا خبره وکړه یا مولوي دا خبره وکړه یا مفتی یو دا خبره وکړه مونږ پې کوېسچن نه کوو سوال دی نه کوو یاره ګیره دا پټکې دی د سنت طریقې په مطابق دی زه دله یو سمپل اگزامپل در کوم که لیټ سی ته بازار ته لاړ شي په بازار کې چې دی نو یو کس چې هغه تا سره څیزونه خرڅوي او هغه په تا باندې یو 2 نمبر شیز خرڅ کړي ټیک ده چې یو 2 نمبر شیز تا باندې خرڅ کړي نو ته به ورپسې ځي او ته به بیا د پټکیو د ګیرې لحاظ کې لومبې به ورته ته دا وایې لومبې اکثر مونږ ته وایي مړه وي غټه غټه ګیره دې م پرېښې ده او وی بیا هم دا کارونه کوي خو دا خبره مونږ د مولانا او د مفتی نه چې کوم په ممبر ناست دی د هغه نه تپوس نه کوو چې دا ته ما ته وایې چې یاره دا بایو او فزیکس مه وایه او زه تا نه کوېسچن وکړم چې په دې حدیث کې او په دې قرآن کې چې د دې بایو دا خبرې راغلي دي د آیاتونه راغلي دي د دې په باره کې چې ته نن څه وایې بیا مونږ وایو یاره جي بس مونږ خو څه نه شو وایي دې په ما سره د دې په باره کې علم نشته نو علم یې زده که نه نور ستا کار څه دی علم یې زده که هر څه دې زده کړي دي دنیاوي په پیسو چې دی نو پوهېږي په ټیک ټاک پوهېږي په سوشل میډیا پوهېږي په فوټبال په کرکټ باندې چې دی نو پوهېږي خو دا راته پته نه لګي چې علم حدیث څه ته وایي دا راته پته نه لګي تر اوسه پورې چې د قرآن مجید چې دی نو ترجمه هم کول غواړي ضروري ده نو دا امپورټنټ خبرې دي مین خبره د دې ځای کې خبره دې پورې راغله که نه چې ټرمینالوجي امپورټنټ دي ته ټرمینالوجي زده که تا ته به انګلیش هم چې دی نو کلیر شي او په دې کې د استاد هم غلطي وي د استاد څه غلطي وي د استاد دا غلطي وي چې هغه به تا ته وایي یاره څه به وایي درته ریسپایریشن څه ته وایي یاره جي مونږ چې ساه والو او بهر کو اکسیجن دننه لاړه او کاربن ډای اکساید بهر راووته یاره جي مبارک شی دې ته وایي ریسپایریشن لکه ټیک ته ریسپایریشن دې ته خو وایي خو لږ خو بیکګراؤنډ بیان کا څه چل کېږي څه چل نه کېږي یو ورځ پې لګي 2 ورځې پې واخله نو ما ته هغه ټایم دغه خبره ذهن کې چې دی نو راغله چې ما یاو دا خبره دې ځای کې چې دی نو ده ته هم ګناه ده ده به هم کار نه کړي خو شاته هم چې دی نو مسلې شته خبره ډېره اوږدېږي انیملز کې ما سره لنګز دي ټیشوز دي او سیل دي لنګز کې به اکسیجن دننه ځي CO2 به چې دی نو بهر راوځي دا به څنګه کېږي مخکې به وایو ټیشوز کې به O2 چې دی هغه به سیل له ورکوي چې ټیشو ته ما سره اکسیجن د لنګز نه ټیشوز ته اکسیجن راشي نو دی به د اکسیجن چا له ورکوي دی به سیل له ورکوي او دا کاربن ډای اکساید به چې دی نو دی د چا نه کلیکټ کي دا خبره چې مونږ اوس دلته کې ډسکس کړی د بلډ نه به دی دا کاربن ډای اکساید کلیکټ کي د سیلز نه به چې دی نو دا کاربن ډای اکساید کلیکټ کي او دا به مخکې بوځي چې مونږ یې را بهر کړو سیلز کې به څه چل کېږي O2 به چې دی نو یوز شي اکسیجن به یوز کېږي او CO2 نه به څه جوړېږي بای پروډکټ بای پروډکټ څه ته وایي چې دا جي ما سره په کار نه دی دا بهر کوه که دی ډېر زیاتېږي نقصان دی صحیح ده دلته خبره کلیر
مخکې ځو پلانټس کې لیوز دي روټس دي او سټومیټا ده دا به مخکې ډسکس کوو. په لیوز کې به څه چل تا سره کېږي CO2 به تا سره ابزورب کېږي CO2 به تا سره څه کېږي ابزورب کېږي به او O2 به پروډیوس کېږي. دا خبره به تاسو اورېدلې که نه وایي یاره وی پلانټس ډېر ولګوي چې اکسیجن زیات شي. ولې؟ بیکاز هغوی کاربن ډای اکساید اخلي او د هغې نه چې کوم بای پروډکټ جوړېږي دلته کې بای پروډکټ ما سره څه شیز دی دا بای پروډکټ دی. نو دا بای پروډکټ څوک استعمالوي؟ زه استعمالوم او زه چې کوم بای پروډکټ راوباسم هغه څوک استعمالوي؟ هغه پلانټس استعمالوي. په خبره باندې چې دی نو څه ورسېدی او کو نه رسېدی. ښه جي بیا راځو څه ته روټس ته. روټس په تا سره O2 ابزورب کوي او CO2 به څه کوي؟ پروډیوس کوي به. اوس دې ځای کې یو خبره چې دی نو راله چې یاره جی روټس چې دی خو O2 استعمالوي دی خو O2 چې دی ابزورب کوي او موږ خو دا خبره ډسکس کړه چې یاره د پلانټ دپاره خو CO2 پکار دی د انرژي دپاره. نو دې ځای کې خبره څه ده؟ دې ځای کې اصل خبره اصل کې دا ده که نه چې کم فار ایگزامپل دا چې دی نو تا سره یو پلانټ دی صحیح ده او دا ایریا چې دی دا ما سره څه دي د روټس دي. نو په دې روټس باندې لایټ نه لګي څه پې نه لګي لایټ پې نه لګي. نو چې په ده باندې کله لایټ نه لګي نو دی د ځمکې نه څه چل کوي د سویل نه اکسیجن اخلي او هغه ایز انرژي استعمالي د خپل ځان د خپل هومیوسټیسس دپاره او د خپل ګروت دپاره څه کوي دی د سویل نه اکسیجن اخلي او هغه استعمالي. کلیر به خبره باندې دا به مخکې ډسکس کوو زړه مه خوره. روټس کې به څه چل کېږي O2 به پکې ابزورب کېږي. ولې به ابزورب کېږي؟ ځکه چې په ده رڼا نه لګي نو چې رڼا پې نه لګي نو دی به د ځمکې نه O2 واخلي هغه به استعمال کړي او CO2 به جوړېږي CO2 به دلته جوړېږي دی به CO2 پروډیوس کوي. خبره باندې چې دی نو رسېدی او کو نه رسېدی. سټومیټا کې به څه چل کېږي؟ سټومیټا چې دی دا واړه واړه اوپننګز دی واړه واړه سوري دي په دې کې به څه چل کېږي دی به دا ګیس ایکسچینج الاو کوي. په پلانټ کې چې کوم ګیس ایکسچینج کېږي هغه به چې دی نو څوک الاو کوي؟ هغه به یاره دا سټومیټا چې دی نو الاو کوي. نو اوس دې ځای کې تا ته دا کلیر چې دی نو پکار دی چې اینیملز کې به لنګز ټیشو سیلز استعمالیږي او په پلانټس کې به لیوز روټس اینڈ سټومیټا استعمالیږي او په هغې کې به دا چلونه چې دی نو کېږي. اوس په راځو کوېسچنو ته او دغه کوېسچن چې دی نو ما سره څه دي ضروري دي د څه دپاره د استاز نه د کولو دپاره. لومبی کوېسچن وګوره څه کوېسچن دی؟ why from higher concentration to lower concentration and against the gradient. almost دا خبره خو مونږ چې دی نو ډسکس هم کړه چې یاره against the gradient او lower concentration ته higher concentration نه ولې راځي. نو زما په خیال چې په دې خپل ټایم نور نه خرابو. دویم کوېسچن دی why photosynthesis and who is the boss. who is the boss؟ ستاسو څه خیال دی؟ sunlight is the boss او بیا د sunlight بل boss دی چې چا دا sunlight جوړ کړی دی او هغه څوک دی؟ الله پاک. دې کې به ډسکشن کوو. مخکې لږ راځو دې خبرو ته. دا خبره به په لاست کې ډسکس کوو صحیح ده. why oxygen and why not any other gas؟ دا استاز نه دا کوېسچن وکړه یاره زه دا اکسیجن ولې اخلم؟ لکه زه هیومنس چې دی دا کاربن ډای اکساید ولې نه اخلي؟ اکسیجن ولې لي؟ پلانټ چې دی دی کاربن ډای اکساید د انرژي دپاره ولې لي؟ اکسیجن ولې نه اخلي؟ څه ذهن کې د کوېسچن راځي او که نه راځي؟ په خبره باندې ورسېدی او کو نه رسېدی. دی ډېر اسان جواب دی. داسې دونه ګران کار چې دی نو نه دی. خو دا کوېسچن لږ وکړه د خپل استاز نه چې یاره ما ته دا لږ ایکسپلین کړه. اکسیجن دلته کې پکار ځکه دی که نه چې که ته وګورې نو ما سره د اکسیجن تعدادو په اټماسفیر کې زیات دی. پخوا په زمانه کې به داسې کار و چې نور ګیسز به هم موجودو. کم چې ایولوشنري تیری ده که نه ډاروینزم کې چې دی نو هم دا خبره چې دی نو ډسکس شوې ده چې مخکې نور ګیسز به هم ایز دغه استعمالېدل خو د هغې بای پروډکټ اکسیجن به جوړېده. نو هغه اکسیجن چې به کله ډېر زیات شو په انوایرمنټ کې نو هیومن خپل اډاپټیشن وکړه د څه دپاره؟ د دې دپاره چې اکسیجن به زه خپل انرژي دپاره استعمالوم. خو بیا یو کوېسچن دا دی چې دا کوم اکسیجن چې دی که نه د ده څه فایدې دي؟ یو لومبۍ فایده څه ده؟ د لومبۍ فایده دا ده چې دی تاله د ټولو نه زیاته انرژي جوړولو کې هیلپ کوي په هیومن باډي.
صحیح ده. کاربن ډای اکساید ولې چې دی نو هغه اخلي، هغه ځکه دی اخلي چې د هغه کې خدای پاک دا فوټوسنتسس چې دی نو پروسس ایښی دی. که زه لیټ سې دا راته ووایه چې پلانټ آټوټروپس دی که هیټروټروپس، دا به لږ سرچ کړي. هیومن آټوټروپ دی که هیټروټروپ. که په ما باندې لایټ لګي نور را باندې لګي، صحیح ده، نو زه به چې دی نو انرژي جوړولی شم که نه، زه به خوراک به کوم که نه. په پلانټ باندې چې لایټ لګي که نه نو دی هله انرژي جوړوي، لایټ په ذریعه دی خپله انرژي جوړوي. او د هغه دپاره کاربن ډای اکساید دپاره دننه داسې څیزونه پریزنټ دي. څه څیزونه پریزنټ دي مخکې به ډسکس کوو، کلوروفیل اینډ نور څیزونه. هغه څیزونه چې دي هغه ارګینلز چې دي ما سره څه هیلپ کوي د کاربن ډای اکساید استعمالي د انرژي دپاره. هغه اکسیجن هغه شانتې نشي استعمالي. اکسیجن هم استعمالي خو د شپې په ټایم کې چې مونږ ورته وایو لکه پیریان را باندې کېناست. دغه خبره به ډسکس کوو. خو سرچ کا why oxygen, why not carbon dioxide, and why carbon dioxide, why not oxygen. ما را د جدین یو هند درکو چې اکسیجن مونږ ولې استعمال. ته به سرچ کې څه why oxygen and what is the function of gas named oxygen, what is carbon dioxide and what is the advantages of carbon dioxide to the plants. دا دوه خبرې به وګورئ. سمپل یې وګوره، په چیټ جی پی ټي کې وګوره، په ګوګل کې وګوره چې په کوم ځای کې وګوره، او د خپل استاد نه تپوس وکړه. اوس به راشو یاره جي د شپې پیریان. تا به دا خبره اورېدلي که نه؟ و یاره جي د شپې چې دی نو مونږ خو به واړه وو لکه د پلانټس زمونږ ساده مشران او ساده مو، او بس مونږ کوشش ومقه خبرې له به راشي چې زمونږ کوم مشران وو د کور مشران نه بهرني مشران چا چې به معاشره کنټرول کوله، که هغه زما استاد دی که زما د جومات استاد و، هغه زه دې ته نه یم پرېښی چې وروره دا پښتون قوم دی چې دی نو ساینس یې زده کړي او دی چې دی نو ترقي وکړي. صحیح ده. موږ ته به دا ویلې کېدل که نه چې یاره ته د پلانټ د لاندې اوده شي که نه نو د پیریان به د باندې کېږي. لکه دا پیریان دومره اوزګار دي چې د دې به بل کار نه دي په دې انسانانو باندې کېني. او بله یو ضروري یو خبره، دا پیریانو په دې پاکستانیانو ولې کېني او بیا په دې پاکستانیانو کې په دې پښتنو ولې کېني. او زه خو په دې نه پوهېږم چې بیا دا کم باباګان چې دا ناست دي دا پیریان چې پاسئ دوی دې ته داسې څه طاقت چې دی نو حاصل دی چې یاره دوی چې دی نو دا پیریان پاسئ. تا چېرته په خپله پیریان لیدلي دي؟ تا چېرته په خپلو سترګو لیدلي دي؟ که لیدلي دي یو اسان کار به وکړي چې ویني تصویر به ورسره وباسي چې کم از کم یو ثبوت خو تا سره په دې ماډرن دور کې چې دی نو میلو شي چې یاره جي دا پیری دی. زه د هغه شیزونو نه انکار نه کوم، د جناتو د دې شیزونو په قرآن مجید کې هم ذکر راغلی، خو دا خبره کول چې یاره بس خوا دې خو په ما پیریان کېناستل. یاره جي آسان یو چل دی. هغه یو متل هم چې دی نو مشهور دی چې یاره یو کس کور کې پیالې ماتولې نو پیالې دې لپاره ماتولې نو یو کس تپوس کوي ولې هلکه وي واده ته دې زړه شوی. نو دا مکه چل دی چې یاره کله چې دی نو په کور کې جنګونه منګونه موږ له هسپتال ته چې دی نو دا فنکشنل کیسز راځي که نه، په کور کې به چې دی نو د خواښې او د انګور جنګ وي، انګور ورته په ځان پیریان کېني او په هغې کې د خواښې هم ګناه وي ځکه چې هغه هم چې دی نو ټولو له زندګي چې دی نو په دار کړي وي. پردی لور ته راولې او هغه دی چې دی نو په زندګي دی وله په دار کړي. خپله لور چې ته بل ځای ته واده کړي نو هغه خو وایي چې یاره په سکون کې دی اوسېږي، نو هغه په ځان پیریان کېني، په ځان کېني، ځان نه ویښته هم راکاږي هر یو چل کې مونږ یې پیریان پې ناست دي. مین خبره څه وه؟ مین خبره دا وه چې شپې دا پیریانو دا خبره چې سمپل اسان لاجک استعمال کا. که یو سټوډنټ د ساینس سټوډنټ ما ته دا خبره کوي که نه چې یاره زه به د شپې د لاندې اوده شم او په ما به پیریان کېږي نو مړه تا باندې چې دی نو هسې بس خفګان پکار دی، نو خوشحالي خو نه پکار، خفګان پکار. کله چې د شپې د پلانټ د لاندې اوده شي نو د شپې څه چل کېږي؟ پلانټ کاربن ډای اکساید ریلیز کوي. ولې ریلیز کوي؟ بیکاز د شپې هغه اکسیجن استعمالي د انرژي دپاره. د څه دپاره؟ ښه اکسیجن ولې د انرژي دپاره استعمالي؟ ځکه د انرژي دپاره هغه اکسیجن استعمالي چې د شپې ما سره څه نه وي؟ سن لایټ نه وي. چې سن لایټ نه وي نو ما سره به هغه اکسیجن استعمالي، او چې کله اکسیجن نه دی انرژي جوړي نو بای پروډکټ په څه جوړیږي؟ کاربن ډای اکساید. او چې کله کاربن ډای اکساید جوړیږي او ته د اونو د لاندې چې دی نو اوده شي نو ستا ګیر چاپیره څه چلو شي؟ ستا ګیر چاپیره کاربن ډای اکساید لیول زیات شي.
چې کله ستا د ګیر چاپیره کاربن ډای اکساید لیول زیات شي نو ستا دپاره خو څه پکار دي؟ اکسیجن پکار دي. هغه اکسیجن په ځای ستا په انوایرمنټ کې کاربن ډای اکساید زیات شي. چې کله کاربن ډای اکساید زیات شي نو ته د اکسیجن په ځای کاربن ډای اکساید اخلي. صحیح ده؟ چې ته کاربن ډای اکساید اخلي نو ستا په باډي کې د اکسیجن په ځای باندې د کاربن ډای اکساید لیول چې دی نو زیات شي. چې کله ستا په باډي کې د کاربن ډای اکساید لیول زیات شي نو ستا په دماغو باندې اثر راشي. دا پروسس ډېر لانګ دی خو ستا دپاره بیا چې دی نو ډېر ډیټیل کې شي. چې کله ستا په دماغو اثر راشي نو کنفیوژن راشي، الټر منټل سټیټس راشي، کنفیوز وي انسان، راپاسي ګډې وډې وي، په یو شیز باندې فوکس نشي کولی. ولې نشي کولی؟ بیکاز کاربن ډای اکساید څه چل کوي؟ دی ویزو ډایلیشن کوي. دا ویسز نه دي، دا ډایلیټ کوي. چې کله دا ډایلیټ شي نو برین ته ډېر زیات بلډ ملاوېدل چې دی نو سټارټ شي، او چې هلته ډېر زیات بلډ ملاوېدل سټارټ شي نو هلته سویلنګ سټارټ شي. چې هلته سویلنګ سټارټ شي نو هلته ما سره څه چلو شي؟ کنفیوژن سټارټ شي. خبره پوه شو که نه؟ دقه هغه مین کاز دی. پیریان مونږ هسې بدنام کړي دي، پیریان دي او پیریان دي. نو چې کلم ته د پلانټ له لاندې وده کېږي نو دا وجې وي. دا وجې نه دا کمې خبرې چې مې وکړې دا واپس وګوره که نه یې پوه شوي. ځکه چې واپس ایکسپلین کوم نو هسې قصه اوږدېږي. دقه هغه میکانیزم دی، دقه هغه پروسس دی، دقه هغه ټول چې دی نو تا سره هر څه چې دی نو راغلي. کاربن ډای اکساید لیول خطرناک دی. ما سره نارمل لیول چې کم دی هغه ما سره 35 to 45 mg دا ما سره د کاربن ډای اکساید لیول دی زمونږ په بلډ چې دا زیاتېږي. بلډ خو روان دی، په بلډ کې کاربن ډای اکساید ستا برین ته رسي، کنفیوز کېږي به، مسله به جوړېږي. دا پلانټ دقې د وجې مسله جوړي، دقې د وجې دا انسان کنفیوز وي، دقې د وجې هغه ساه بنده شي، سلیپ اپنیا ورته وشي، پیریان میریان نه کېږي. اوس راځو څه ته؟ why photosynthesis and who is the boss. مونږ که سوچ وکړو که نه چې یاره فوټوسنتھسس چې دی د فوټوسنتھسس دپاره لومبی امپورټنټ شیز څه پکار دی؟ څه پکار دی؟ هسې که ته سوچ وکړې نو څه پکار دی؟ لایټ پکار دی. لایټ د کوم ځای نه راغی؟ سن نه راغی. مین باس ما سره څوک دی؟ سن. او د دې سن باس څوک دی؟ الله دی. څنګه که لیټ سه دا سن ته وباسي نو ستا پلانټ په گروت کوي؟ نه به کوي. ستا پټي به گروت کوي؟ نه به کوي. ستا انرژي به په پلانټ کې جوړېږي؟ نه به جوړېږي. په ګرمۍ کې د انګور او د امون او دا شیزونه څنګه کېږي؟ د دې دپاره یو سپیسیفیک هیټ پکاري، د دې دپاره یو سپیسیفیک لایټ پکاري. او اقا لایټ چې دی اتا ته د چا نه ملاویږي؟ د سن نه ملاویږي. او اقا سن نه چې تا ته کوم دا لایټ ملاویږي د هغې په ذریعه دقه فوټوسنتھسس کېږي، دقه فوټوسنتھسس باندې انرژي جوړېږي. او د دې په باره کې الله پاک چې دی نو فرمایي چې تا چېرته سوچ کړی دی نان بیلیور ته وایي، چې تا چېرته او بیلیور ته هم وایي چې کم یقین ساتي او کم یقین نه ساتي، دوانو ته دا خبره کوي چې تا چېرته یقین کړی دی چې یاره دا زه چې دی نو دا لایټ چې ما لګولی دی د ده کار څه دی؟ تا چېرته سوچ کړی چې یاره دا ما سره چې دی نو دا پلانټ څنګه گروت کوي؟ او د دې په باره کې یو څو آیاتونه چې هغه ما ځان سره سیف کړي دي هغې باندې به لږ غونده کې به هغې ډسکشن کوو چې ستاسو لږ غونده کې دا ساینس سره او د اسلام دا دواړه مین شیزونه دي. د دې نه که ستا ته څوک وایي چې یاره ساینس مه وایه که نه نو په د هغه نه دا کوېسچن وکړه سمپل الفاظو کې. ګوره د سورې انعام ټیک ده آیات نمبر 98 او 99 صحیح ده؟ په دې کې که ته وګورې د سورې انعام آیات نمبر 98 او 99 آی ډونټ نو چې دا په دې کیمره کې چې دی نو ښکاري او که نه. سمپل یو ایپ په ډاؤنلوډ کې دا خو تفهیم القرآن دی. تفهیم القرآن د ټول نه آسان ترجمه ده. په دې کې څه وایي؟ اور وہی ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا پھر اس کے ذریعے سے ہر قسم کے نباتات لگائے، پھر اس ہی سے ہرے ہرے کھیت اور درخت پیدا کیے، پھر ان سے تے بتے چڑھے ہوئے دانے نکالے اور کھجور کے شگوفوں سے پلوں کے گچے پیدا کیے جو بوجھ کے مارے جھکے پڑے رہتے ہیں،
पढ़ते हैं। और अंगूर, जैतून और अनार के बाग लगाए जिनके फल एक दूसरे से मिलते जुलते भी हैं, और फिर उनके पकने की कैफियत ज़रा गौर की नज़र से देख लो। बरा मूंग څه خبره وکړه چې ویسه ما چې دی نو د اسمان نه اوبه راولېږلې، چې اسمان نه مې اوبه راولېږلې نو د هغې باندې نباتات ما جوړ کړل، خوراک مې چې دی نو جوړ کړ، څونه پټي په هغې باندې چې دی نو روان دي. او وی بیا مې څه چل وکړو، وی بیا چې دی نو نوي نوي انګور چې د هغې شکلونه یو شانتې دي خو خوندونه یې چې دی نو بدل دي، تور انګور، سور انګور او شین انګور، د دې ټولو رنګونه بدل دي خو خوند یې چې دی نو چې دی نو آلموست دی یو پلانټ خو د هغې چې دی نو شکل یو شانتې دی او خوند یې څه دی بدل دی. صحیح نه؟ او بیا څه وایو، بیا پکې ذکر کړی دی اخره نه، دا خبره پکې د ټولو نه امپورټنټ خبره ده. وہی جن کے پل ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہیں اور پھر ان کے پکنے کی کیفیت کو ذرا غور سے دیکھ لو. وہی سو وہی دا چې بیا دا څنګه پخېږي که نه، دا څنګه چې دا پخېږي د دې باندې غور وکړه. غور څه وکړه چې ته سوچ وکړه چې دا څنګه پخېږي، د دې دپاره دا څنګه پروسس روان دی، څه داسې پروسس دی چې هغه کېږي نو د هغې د وجې تا سره دا پخېږي. او د دې خبرې ذکر په یو بل آیات کې چې دی نو راغلی دی، په یو بل صورت کې، دا سوره انعام، دا به راواړې وبګورې، دا پتا فرض دی. سوره انعام آیت نمبر 98-99 دا به چې دی نو وګورې. او په دې کې یو بله خبره هم کوي، وی ان چیزوں میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں. وی په دې کې نشانات دي هغه خلکو دپاره چې څوک ایمان راوړي. اوس نشانات څه دي؟ راځو یو بل آیات ده، دا د سوره انعام 98-99 نمبر آیات. اوس څه ته راشو؟ اوس به راشو سوره النبا ته چې هغه 78 نمبر آیات 78 نمبر صورت دی. په هغې کې څه وایي؟ بسم الله الرحمن الرحیم، شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، دادا. صحیح ده؟ دې کې څه وایي؟ دې کې وایي که نه، وہ یہ لوگ کس چیز کے بارے میں پوچھ گچھ کر رہے ہیں صرف وہ اور کیا اس بڑے خبر کے بارے میں جس کی یہ مختلف چیمگویاں کرنے میں لگی ہوئی ہیں؟ ہرگز نہیں، ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا. ہاں ہرگز نہیں، ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا. کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ ہم نے زمین کو فرش بنایا؟ سو چکا، بس دا سے خبر ده چې ما فرش جوړ کړ او تا ته څوک وایي یاره سائنس مه وایه. हाँ और पहाड़ों को मेखों की तरह गाड़ दिया. وګوره پہاڑ زمونږ په دې ارض باندې څه کوي، که دا پہاڑ نه وي نو څه چل به کېدو. हाँ और तुम्हें मर्दों और औरतों को जोड़ों की शक्ल में पैदा किया. بیا خلک وایي یاره ساइंस څه لوي. हाँ और तुम्हारी नींद को باعث سکون बनाया. چې وي ته وده شې که نه نو دا ستا دپاره څه جوړ کړل؟ باعث سکون یو ټایم ما تاله جوړ کړ، یو کیفیت مې دله جوړ کړ. وره بیا څه وایي، دا مین خبر را روانه ده. اور رات کو پردہ پوش اور دن کو معاش کا وقت بنایا اور تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان بنائے، ایسٹرونومی، اور ایک نہایت روشن اور گرم چراغ پیدا کیا. دا آیات نه دی چې تا ته څوک ووایي چې یاره کالجیانو، سکولیانو، پینټ او شرټ والو دا واغه، هغه ته به سمپل الفاظو کې څه ووایي؟ وته سوره النبا آیت نمبر 13. په دې 13 آیات کې وایي څه وایي؟ هسې خو سوره النبا ټول په دې کې څه وایي؟ دا امپورټنټ خبره ده. ښه وروسه اور تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان قائم کی اور ایک نہایت روشن اور گرم چراغ پیدا کیا اور بادلوں سے لگاتار بارش فرمائی. بارش تخو نظم شات آیات سوئی. اور تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان بنائے اور ایک نہایت روشن اور گرم چراغ پیدا کیا. ایک نہایت گرم اور روشن چراغ پیدا کیا. وہ استا د پاسه مې څه چلو کو؟ یو ګرم چراغ می جوړ کو او هغې کار څه دی؟ دقه خبره ده. خو ولې مونږ خلکو له جواب نشو ورکولی چې مونږ د دې نه ځان نه خبرو؟ دا ما صرف 2 آیاته تا ته پیش کړل.
دا آیاتونه ضروری دي چې ته چې دی نو ترجمې سره دا قرآن مجید وګورې، دی نه بغیر نه کیږي. تا له قرآن مجید صرف او صرف د ترجمې د تلاوت دپاره نه دی راغلی چې ته بغیر ترجمې تلاوت وکړې. ته د ساینس سټوډنټ یې کښېنه دی قرآن مجید ته او د دې نه چې دی نو دا آیاتونه راوباسه، او د دې دپاره نه چې ته په خپل دین پروف کې خلکو ته چې وګوره زما په بوک کې خو چې دی نو دا خبرې راغلي. ته خپل دین په هغې باندې صحیح مه پروف کوه، خو د دې دپاره چې خلکو ته لږ غوندې کې دا مسلمانانو ته او د پښتنو ته چې دی نو دا سوچ پکار دی چې یاره دا شي ضروري دی. 2 آیات مې ته پیش کړ. یو د سورې انعام سورې النبا آیت نمبر اسی سورې النبا ټول وګورئ، صحیح ده. آیت نمبر 13 یو، او بل ما سره چې دی نو کم آیاتو سورې الانعام 6 نمبر سورت دی، په هغې کې چې دی نو تا سره آیت نمبر 98-99 دا 2 آیات. نو ډسکشن نه کوو، نو ډسکشن به بیا شي، دا انټروډکشن ضروري. او زه به انشاءالله داسې ویډیوز کې دی شي او بل چینل هم جوړ کوم چې په هغې کې به مین خبرې ډسکس کوم چې الله پاک دی دنیا ته مونږ څه له رالیږلي یو، څه څیزونه دي، ساینس څه وایي، دین څه وایي، اسلام څه وایي، قرآن مجید کې څه خبرې دي. دا ټولې خبرې به ډسکس کوو چې کله زه چینل جوړ کړم بیا به درته ووایم. خو دا اخیره دا خبره نه ده، دا د ټولو نه ضروري خبره ده، ځکه چې مونږ پښتانه په دې خلکو خراب کړو چې یاره نه ګورې ساینسونه وی، نه ګورې سکول ته لاړ نه شي، او نه ګورې کالج ته لاړ نه شي، او ګورې دا ښه شیزونه نه دي. څوک مونږ ته دا وایي، تا ته هم ښه پته ده او ما ته هم ښه پته ده. څوک مونږ د دې نه منې کوي، اصل کې دوی تا د دې نه منې کوي، تا دوی د قرآن مجید نه منې کوي، تا دوی د دې شیز نه منې کوي چې یاره ته چې دې نو زده کړه ونه کړې، ته په ما کوېسچن ونه کړې. وکړه د دې نه کوېسچن، وکړه که هغه مولا دی که استاد دی، وکړه د ده نه کوېسچن چې دا ته چې وایې چې دا ساینس ضروري نه دی. ما داسې استادان هم لیدلي چې ښایي ساینس خو دا ضروري نه دی، نو د دې نه دا کوېسچن پکار دی. او مولا ته مفتي ته چې ډېر عزتمند دی، زما دا دین چې دی مونږ به څه ووایو سرمایه ده، خو د هغه نه به هم غلطي کېږي، هغه ته به ته دا غلطي ښې، دا ستا کار دی. استاد ته ته به څه وایې، ته به هغه ته چې دی نو پریکټیکل اگزامپل ورکړې. څنګه به پریکټیکل اگزامپل ورکړې؟ دا مونږ چې دې ټایم کې دا مایک چې ما لګولی دی، دا پکې چې لګېدلی دی، دا لایټ چې لګېدلی دی، دا مارکر، دا بوک چې پرنټ شوی دی، دا ګړی چې ما چولی دی، دا کپړې چې ما چولی دي، دا څنګه جوړې شوي دي؟ د دې په شا دا فزیکس، د دې په شا دا بایو، د دې په شا دا بایو، د دې هر څه په شا دا کیمسټري، دا شیزونه امپورټنټ. نیکسٹ چیپټر کې به ډسکس کوو، نیکسٹ ټاپک کې به ډسکس کوو څه چې یاره ما سره بریتنګ څه شیز دی، او آلموسټ بریتنګ او دا شیزونه موږ ډسکس هم کړل، کلیر به مې ته ګیسز ایکسچینج ان د پلانټ، ګیسز ایکسچینج ان د هیومن، او بیا د هغې پیسیج وے، پاتھ وے، او بیا نوټیسز. السلام علیکم.